نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د سهار لمونځ په کوم کور کې قضا کیږي الله رب العزت و دغه کور ته درې آفات متوجه کوي. یو آفت دا ده په دغه کور باندې او په دغه خاندان باندې الله جل جلاله مسکینی راولي، الله یې همیشه د بل محتاج ګرځوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې د سهار لمونځ قضا کیږي الله جل جلاله دوم آفت دا راولي چې په هغه کور کې بې اتفاقي وي او په هغه کور کې همیشه جګړه وي او شپه ورځ جنګونه وي. نن سبا چې په هر کور کې وګورې جنګونه وي، پلار له زویه مرور وي، ورور له وروره ناراضه وي او لور له موره ناراضه وي او زوی د موره ناراضه وي او مور د زویه ناراضه وي. دا ټول په کور کې چې باسونه وي، جګړې وي، دا د بېدینۍ د وجې. ځکه چې په دا کور کې د سهار لمونځ نه کېږي، په دې کور کې داسې آفتونه وي. او دریم نقصان دا ده څوک چې د سهار لمونځ قضا کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده د زړه څخه یوه حصه د ایمان والوزېږي او بیا چې کله بل لمونځ قضا کړي بیا د ده د زړه څخه بله حصه د ایمان والوزېږي.